غل نه لاس نشي پرې کولی ګران کار دی، زناکار نشي سمسارولی ګران کار دی، شرابي په درو نشي والی ګران کار دی، دیواني مکبرین چې دي دا به په شریعت باندې کو نو فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. خدای وایي چې تاسو په قانون کې په بعض کتاب ایمان راوړئ او په بعض نه راوړئ، دا خو د منافقانو کار دی. بنده چې سودي نظام سره به په ملک کې څه کوي، ستا کمپلیټ ملک چې دی د سود دی ډیپو دی، په خپله قربونه روپۍ د سود قرضدار یې، دې سره به څه چل. سود سره یو رعایت اسلام کړی دی، یو رعایت چې په سود دې پیسې ورکړي دي او څومره سود دې خوړلی خوړلی به درته معاف شي، خو خپل سر کې واله نور دې نه پس توبه وباسه، دې سره به څه چل. فی الحال تو وګوره سرمایهدارو اربونه روپۍ په فکس ډپازټ کې ایښي دي او د هغې سود اخلي لګیا دي، اربونه بیا سیونګ اکاونټونه وګورئ په هغې چې څومره سود لګي 100% خلک یې علي. ما نه پوښتنه چې دومره سود پرې راغلی څه چل پې وکړو، مال څومره راغلی دی؟ 12,000 روپۍ مال یې راوړه. نه زه خپله غریب یم، خو هسې پوښتنه مې کوله د ګډې زویه ما پوښتنه ما نه کوو، پیسې نه راوړي، زه په خپله غریب یم. نو عزیزانو عرض مې دا وایي چې دې خوشامو کې مه مبتلا بیا پښتون دنیا وګوره، پښتون دنیا دا چې مونږ چغې وکړو چې د دې صوبې نامه پښتونخوا کېدی او د دې پښتنو حق دی، نو په خره چې د ناوې نامه کېږي خره ناوې کېږي، او پتا ما پښتون نامه کې خو چې ښځه د پارون سټېډیم کې ګډېږي نو ته دلی که پښتون خو هغې ته وایي د هغه ښځې ته څوک کازو وګوري او مازغه یې والوځئ. نن زه ګورم زما ښځې بل له لاس ورکوي او ستړي مشي خوارمشي ورسره کوي. په ما د پښتون دنیا وګورئ، موږ له حق ورکوي. قرآن څه ویلي دي چې للذکرِ مثل حظ الانثیین، د سړي په نیمه حصه هغه د ښځو ده. پلار یې په کټ کې پروت وي او زوی رجسټرار راولي او پلار نه دستخط والي چې دا کمپلیټ مال چې دی ما دې زوی له ورکړو، لونه او خویندې دا ټول محروم. نو لور له پښتون حق ورکوي، خور له پښتون حق ورکوي، شریعت چې نافظ کې خو ته به لور له هم حق ورکوي که خور له هم حق ورکوي که. یو لوی ګیرې والا را وایي جي پلار مې مړ دی، خویندې را سره دي، اوس هغې را سره خو یې ما اچولې ده. ما څه ولې د پلار حق غواړي، خو د ښځو حق کوم ځای دی؟ مال او که نه خویندې دي ولا مال مړې که خدای چې وجل غواړي نو مالګیره دې کله شه چې ګیره دې کله شه. ستا د دې ګیرې نه خو د سپي لکۍ ښه ده، کور دې وران شه، د پلار په مال کې خو لور له حق خدای ورکړی دی که والله په رواج کې نشته کم. نو زما عزیزانو په ارام کښېنه، نه د انصاف توقع وکړې په دې ملک کې. که د انصاف توقع اول ستا په دې صوبه کې وی نو نن به دا حال نه و. دې صوبې ته د وزیرانو ډېر ضرورت دی، که دې صوبې ته د غریبانو د روټۍ ډېر ضرورت دی. ووایي تاسو یو امیر یو په مکه معظمه کې یو کیس پېښ بابو سعود د پاسه پاغه کمره کې قاضي ناست و، مونږ ورغلو، ما معلم نه تپوس وکړو چې نور څه دفترونه مفترونه شته؟ ویل نه. مال ولې؟ ویل د دې ټولې مکې دا یو امیر دی، څه فیصله چې راشي بدل چل څه دی؟ ما ته ویې دلته په کلونو کیس نه پېښېږي نو دفترونه ورته څه ضرورت دی؟ په کلونو چې یره ده او ډنډه ده، په کلونو دلته کیس نه پېښېږي. نن ستامل کې یره نشته، 15 کروڑه محکمې دي، 15 کروڑه د هغې د پاسه دا قوم وګوره څه حالې جوړ کړی او څه کوي. زه د یو سړي نه سر په دې سړک پرې کوم، ته تماشا وکړه چې بل سړی کړپې. په دې صوبه یو وزیر اعلی تېر شوی، په کومه لار به چې تېر شو 3 ورځې به ارامي سړی د کوره نه راوته. اوس اورېدلي دي د جبنډه بازار په اجلاګانو باندې نو ایو کیسو د اجلاګانو نو چې پولیس والاو بوتله عدالت ته
مجسټریټ ته داسې وکتل د اجراګانو نورو اجراګانو ته وایي خور راځئ 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 ویلې ولې زمونږ خور دننه ناسته ده هم صفا رګمال کړی ناستو که نه نو اجرا وي چې دا م اجرا دی نو نن ستا ټول ملک په دې بلا اورېدلی اسې دا خبرې مې دې پورې وکړې چې بچه په خوشفهمۍ کې مه مبتلا کېږي دا ټول فراډ او دوکه ده اسلام به هله په ملک کې راځي چې اولې سړی په خپل ځان حاوي اول حضرت عمر به زناکار سنسارول کول دی که چې په خپل کور یې راغله او یو ښځه راغه او شکایت یې وکړو حضرت عمر ته باشون غېږ کې نیولی ویل تا امیر المؤمنین ستا زوی ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا ده ویلې ښه زه بیبي ته بس کور ته رالو زوی د سر نه ونیو چې د سر نه یې ونیو بار یې راوویسته او جلاد ته یې وویل چې اعلان وکړه چې ټول قوم راشي ټول قوم راغی په جرګه چې دا ستا زوی قرآن ډېر ښه وایي ویل نه جلادانو ته یې وویل چې که تاسو سخت ګزارم ورکړو زما دې زوی ته نو په قیامت کې به تاسو خدای له جواب ورکړو لګوئ کوي پلار یې ولاړ دی امیر المؤمنین او زوی درېوال شروع شو چې اتیا درې ولګېدو ویلې بابا او به تږی شوم ویلې بچیه ما د حد د اجرا په وخت کې چاله موبه نه دي ورکړي تاله هم نه درکړو چې سلمه دره ولګېدو راپرېوته او ساعت یې ووته خپل زوی اوبه کې څوک دا خبره ما چېرته وړاندې تقریر کې کړې وه نو بعضې ملیانو وی چې دې کې استراب دی او دې کې پلانې دی دا شاه ولی الله محدث دهلوي په ازالة الخفا کې لیکلې ده او حضرت عباس په دې واقعې کې موجود و په حضرت عباس باندې تیاره راغله او بېهوشه شو یا الله د عمر غوندې په قرآن عمل کوونکی به څوک پیدا شي نن په دور حکومت کې تاسو وګورئ په دې 50 کاله د حکومت کې قیصر روم او د کسرا بادشاہانو ته د اسلام دعوتونه به د مدینه امیر المؤمنین ورکول په دې 50 کالو کې تاسو ولیدو چې د پاکستان صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چېرته ملک الزبت ته ویلي چې راشه مسلمان شي ولیده تاسو چې دا کوم منبران جوړ کړي دي دا هم چېرته ولیدو چې دوی چاته دعوت ورکړی چې هلکه ته مسلمان الټا اسې د اسلام نوم نواز شریف په خوله اخیستی دی وخت پیدا کولو دپاره ټول پاکستان یې بیړه تباه کړه خلاف شو کې ښځې خلاف شو د پاکستان چې دا څه وی نو دی ورته وایي چې نه 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 زه داسې اسلام نه راولم چې ښځو له به بورکې په سر ومه یا ښځې به په کورونو کې کښېنم ماډرن اسلام به وي داسې اسلام نه راولم چې د ښځو حقوق پکې ووالئ د 50 کاله یو تبلیغي جماعت والا دي چې د دنیا هر ګوټ ته ورسېده او د اسلام اواز یې خور یو تبلیغ په امریکا غوندې ځای کې په لندن غوندې ځای کې په جاپان غوندې ځای کې د کفارو په ملکونو کې ته وګوره جوماتونه یې جوړ کړي دي او تبلیغي اجتماعګانې پکې کېږي اوس بعد سړی ما ته راشي دا تبلیغیان ما ته ځان ته وګوره تا څه کړي دي زوک شخوار شتبا خرلق دانا کیسے کری وہاں پلانے تبلیغ مالدہ ضروری ہے کہ تبلیغی جماعت کی نے جبرائیل علیہ السلام تو تبلیغ کے بھیا ہو مولانا مدنی تو چاہے نہیں تو بیگان کے ویچے جی اور طالب مانا کیڑائی پٹے کے طالب پٹے کے بچہ اگر تو طالب نہ آیا کہ کیڑائی پٹے اگر طالب نہیں دا غلو دا طالب پر شکل کرا غلے نو کله غل د تبلیغ په شکل کې راشي د دې دا معنا نه ده چې دا میشن خراب دی د دې میشن ابتدا چې چا کړی دی د هغه تاریخ تاسو وګورئ مولانا الیاس رحمت الله علیه عقل به مخوځي کومه دا خدای ته خوښه شوې وه چې الله ته داسې کار واغسته چې دنیا مثال نشي پېښ کړو نو زما عزیزان بیا پکې دا خبره راشي چې د طالبانو اسلام په کابل کې دا مونږ نه راولي طالبان ځکه اسلام نه راولي چې طالبانو خو ښځې بند کړي دي که طالبانو خو ویسیارونه بند کړي دي طالبانو بلو پرنټونه بند کړي دي طالبانو غرونه بند کړي دي طالبانو ډاکې بند کړي دي طالبانو هم اسلام سره نه ویلې ستا په پاکستان کې دا کو سبب دوی ته ګوره اسلام راوړی واده یې نه لیونی شو په ترجمې باټینګن غواړي
ابای مې لیونی شوه ووایي ټول وایي که یو نه یادم ظالم دی ابای مې لیونی شوه په ترجمې دا ټینګن وایي دا یاد کوي دا ټکي چې څوک درته د اسلام نوم وایي که نه په پاکستان کې دا حکومت طبقه نو تاسو ورته دا وایي چې ابای مې لیونی شوه په ترجمې دا ټینګن وایي نو دوی د شکلونو بوتاړونو ته وګوره اسلام ته وګوره عزیزانو شریعت قانون چې دی هغه څلور زره حدیث دي چې هغه په تمام ذخیره حدیث کې قانون دی او تقریبا 300 آیاتونه دي چې هغه په قرآن کې قانون دی دا یو بنیادي خبره درته کوم څه خوشفهمۍ کې نه مبتلا کېږئ او دین نه ټوکې مه جوړوئ آسمانی قهر او غضب به در باندې نازل شي ټول ملک به تباه و برباد شي قرآن کریم کې کوم احکامات چې دي هغه صریح آیاتونه دي الله فرمایي چې السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما د غل سړي او د غلې ښځې نه لاس پرې کړي تاسو دا یقین شته چې په پاکستان کې به دا حکمران طبقه چې ده دا قانون راولي چې د غل سړي او د غلې ښځې نه به لاس پرې دا یقین شته قرآن کریم کې دي چې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده زناکار سره او زناکار ښځه چې واده نه شوی او زنا یې نه کړي نو 100 درې ووهئ نن ټول ملک ستا د زنا بیپو دی ټول ملک په تمام ملک کې د زنا اډې جوړې دي اول په صوبه سرحد کې وګوره آرمی سټیډیم وګوره قوم سټیډیم وګوره کوچ بازار وګوره شفی مارکیټ وګوره ټول ورځ او شپه دوی کې ساځي نو زناکار سره زناکار ښځه به در سره میدان سل درې وهي د خلکو باندې دا یقین شته شراب چې چا وڅښل او ونیول شو نو اتیا درې دی دا ملک وهي ستا د ملک پر سر اقتدار طبقه ټوله شرابي ده یو کار دی چې په جرم کې ونیول شي پیسې پکې استعمال شي په پیسو مجرم خلاص هغې دپاره به څه صورت جوړی هغې دپاره به دا صورت جوړی چې جرایم پیشه رانیونکي چې دي هغې له به دومره مراعات ورکوي چې هغه رشوت اخیستو ته مجبور نه شي په قطر کې د قطر سفیر زمونږ چې و هغه روټۍ کړې وه زه قطر ته جلسې ته تللی هغه روټۍ کې د پولیس آی جي نو پولیس آی جي ما نه تپوس وکړو چې کم مشاهرة للشرکیة فی بلادکم عربی کې ما ته وایي چې کم مشاهرة للشرکیة فی بلادکم ستاسو په وطن کې د سپۍ څومره تنخواه ده ما ورته وایي چې 300 روپۍ ما ته وایي چې 300 ما لفاده د 300 سپۍ په 300 څه کوي ما یې شم بویایي بیا ته ما تپوس وکړو چې کم هنا ما ته وایي چې هنا لشرطي 5000 دلته لشرطي تنخواه چې ده 15000 درهمه ده نو 15000 درهمه د عربو چې د چا تنخواهي هغه رشوت اخیستو ته محتاج شي وایي نن خو چې څومره غلطۍ کېږي تاسو وګورئ نننی اعلان دی چې زمونږ په صوبه سرحد کې 9 کا 12 وزیران نور دي یو وزیر کم از کم 12 لک روپۍ میاشت خرچ دی په یو وزیر نو د 2000 روپۍ چپړاسي دپاره خو په پاکستان کې فن نشته د 2000 روپۍ کلرک دپاره خو په پاکستان کې فن نشته نوکران یې وباسي ولې لکه فن نشته
او د 12 وزیرانو دپاره 10 لکه روپۍ فی وزیر هغې دپاره فنډ شته. نو ما وایي چې سهار چې پروردګارم په غبرګو سترګو ړانده کا په